پلانکي که زما سره دوکه وکړه دی ما ته قسمونه خوړلي وو قسم یې د څه په باره کې خوړلی وو قسم موږ ته یاد نه او موږ وایو یار موږ ته قسم خوړلی قسم کوم قسم ډېر کسان دکانداران یو شي زور کې یار پلانکي کس ما سره ډېره بیماني وکړه قسم یې خوړلی قسم واقع شوی نه قسم کېږي پرې نه او موږ قسمونه خورو دې کې ګناه شته کفاره پرې نشته څوک چې داسې وي زما په خپل سر باندې قسمي یا زما د قسمي په خپل سترګو باندې یا قسم دی وي زما په خپل ځان باندې قسم دی وي زما په خپلو بچو باندې یا قسم دی وي زما په پلار باندې یا قسم دی وي زما په مور باندې یا قسم دی وي زما د خپل مور په سر باندې قسم وي یا قسم دی وي زما په کعبه باندې قسم وي یا قسم دی وي زما په مدینه باندې قسم وي قسم دی وي زما په مسجد باندې قسم وي قسم دی وي زما په خپل سر باندې قسم وي قسم دی وي زما په خپل ښځه باندې قسم وي قسم دی وي زما په خپلو لاسونو باندې الله دې ما نه دا سترګې وچوي نو په دې شیانو باندې قسمونه نشته خو څوک داسې وایي چې قسم دی وي خو زه په غلط یم نو الله دې ما نه رزق نه راکوي خو زه په غلط یم الله دې زما لاسونه والي خو زه په غلط یم الله دې زما د سترګو نه روشني والي خو زه په غلط یم الله دې ما نه بیمار کړي خو زه په غلط یم قسم دا اکثر خلک قسمونه په دې په وجه ورکوي خو زه په غلط یم نو الله دې ما ته د مرګ په وخت کې کلمه نه رانصیب کوي نو یاد ساتئ په دې باندې چې کوم دی قسم نه وي موږ وایو یار قسم یې راته وکړو نو په دې شیانو باندې قسم نشته خو څوک داسې وایي چې قسم دی وي زما په خپل ځان باندې په خپل اولاد باندې یا قسم دی وي زما په کعبه باندې نو په دې شیانو باندې قسمونه نشته یاد ساتئ که چېرې تاسو ته څوک داسې قسمونه درکړي نو پوه شه چې دا دوکه باز دی د دې نه یو شي زمالی نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه شي نه یو شي زمالي کوم یو کس چې دا قسمونه خوري